الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتهائی محترم و معزز و سامعین و ناظرین، دا قرآن شریف دا آیات چې ما وویل دی کې الله تعالی ارشاد فرمایي چې تاسو ډیر بهترین امت یې، د خلقو د بلایې دپاره وتلي یې، د خلقو فکر به ساتئ، غور به کوئ او د خلقو سره به خواله کوئ. تاسو به د ښو خبرو حکم کوئ او د بدو خبرونو به د منع کولو کوشش کوئ او په الله به ایمان راوړئ. یعنې مسلمان داسې یو نوم دی چې دی د ښېګړې نوم دی، دی د انسانیت د بلایې نوم دی، دی د احترام نوم دی، دی به د بل د خدمت جذبه چې کومه ده هغه به په زړه کې لري. دا قرآن شریف موږ ته راکړې ده. موږ سره دې وخت چې کومه هستي ناسته ده، الحمدلله د دوی بیسک یو ډېر سټرانګ یو بهترین فیملي سره دوی الحمدلله تعلق لري او خدمت خلک جذبه چې دا کم وخت چې دا زمونږ بډګرام په قبایلو کې یادېده نو د دوی یو ډېر سټرانګ نوم یو ډېر بهترین کنډیشن باندې الحمدلله د دوی فیملي وه او زمونږ د آس پاس علاقو چې څومره خلکو دوی سره به مینه محبت دا چې دا به ساتل او دوی هم الحمدلله خپلو ملګرو سره خپل چې کوم همنوا مرګري او خپل ډله چې کوم خپل سپورټران چې کوم هغوی سره هم ډېره غټه مینه او محبت چې دغه ساتل دی او هغوی ته یې په هر تکلیف کې ځان رسول دی، هرې پریشانۍ کې ځان رسول دی ورته د هغو تیرونه هم برداشت کړي دي، غصې هم برداشت کړي دي، د هغو ډېر حسمک انداز سره چې دی د خپل ملګرو چې دی هغه خبرې برداشت کړي دي او هغو لپاره منډه تله او دا رس ورځ ده چې شپې دپاره هم چې دوی ورسره تګ کړي دي. موږ سره دې وخت چې کوم دا شخصیت ناست دی نو د دوی باره کې دا خبره چې دا تقریبا دا راځي چې دوی تاسو سره په چټایي باندې هم کښېني، د دوی باره کې دا راځي چې دوی تاسو سره بالکل بوړي کې هم تاسو سره کښېني، ستاسو خبره غور توجه سره اوري او تاسو د خپل چې کوم ملګري دي هغو سره تانه تحصیل ته هم منډه وهي، هغو سره چې دی هر قسمه چې مشکلات وي نو هغې کې ورسره منډه وهي تر دې پورې چې پېښور کې او اسلام آباد پورې چې د خپل ملګرو سره منډه وي هغو چې د کوشش ساتي. 2013 کې دوی ایم پی اے پاتې شوي دي، 2013 تر 18 پورې. د دوی نوم دی چې جناب نوابزاده ولی محمد خان صاحب دی. په 1987 کې دوی د لوکل ممبر پاتې شوي دي، د ډسټرکټ په سطح باندې لوکل ګورنمنټ ممبر. بیا د 1988 نه تر 90 پورې دا د ډسټرکټ ممبر پاتې شوي دي، ډسټرکټ کونسل. 2005 کې د یونین کونسل ناظم چې دی پاتې شوی دی، بډرام یونین کونسل ناظم پاتې شوی دی او په 2013 کې چې دا ایم پی اے پاتې شوی دی. لیکن دې نه مخکې د دوی تر چې کوم حاجي ملنګ خان چې کوم هغه هم د ایوب خان جنرال ایوب خان په زمانه کې چې دی د مشرقي پاکستان ایم پی اے یعنی ایم ایل اے پاتې شوی دی او د دوی والد صاحب حاجي بارام خان صاحب چې کوم دی نو هغه د وایس چیرمن مانسره چې دی پاتې شوی، مانسره ډسټرکټ چې دی وایس چیرمن پاتې شوی. د دوی د تر زوی جناب محترم محمد ایاز خان مرحوم په 2002 کې د ایم ایم اے ټیکټ نه چې دی ایم پی اے منتخب شوی او په هغه زمانه کې هغوی سره شیخ الحدیث قاری محمد یوسف صاحب چې دی هغه ایم این اے منتخب شوی نو الحاج محمد ایاز خان مرحوم چې کوم وزیر قانون پاتې شو او انډسټري ډیولپمنٹ وزیر هم پاتې شوی. دوی سره به موږ نننۍ معرکه په دې حوالې سره کوو چې د بډګرام سابقه سیاست څه پس منظر څه و، موجوده څه دی او راتلونکي وخت چې دی د سیاست داسې دی او د بډګرام د ډیولپمنټ دپاره د دوی کوشش څومره دی او مخې ته ډیولپمنټ څه ګور چې دی هغه به موږ دونه زده کړو. السلام علیکم ورحمتالله. وعلیکم السلام. څنګه علي جي خیر دی الحمدلله. یو خو تاسو موږ انتهایی مشکور یو چې تاسو موږ ډېر قیمتي ټایم راکړ او موږ د بډګرام د عوام ته خپل د پیغام رسولو چې د دې لپاره دا تاسو چې د موږ ټایم راکړ دې موږ سره ډېره مننه کوو. سر اولنی سوال تاسو نه به موږ په دغه حوالې سره وکړو چې د بډګرام کوم سیاسي منظرنامه چې کوم ستاسو د تره د زمانې وه، بیا د الحاج ایاز خان مرحوم د زمانې وه او ستاسو د زمانې هغه څنګه وه او د موجوده څنګه د راتلونکي وخت کې به څنګه دې منډه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ستاسو ډېر د میډیا والو خاص کر ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تا د اسلام آباد نه تګ وکړو. موږ له دې دا یو موقع راکړله او دا ګران دی د دوم واره دې زموږ موقع راکړله
د میډیا په توګه باندې ستاسو ډېر مشکور یم چونکې د بټګرام د سیاست حوالې سره دا د ډېر وخت نه دا سیاست دلته روان دی او چلېږي خو هر ټیم مختلف واقعات که تاسو د زوړ 69 یا دغسې د زړه د ایوب خان د دور نه وګورئ هغې کې زما تره الله دې وبخي هغه خپل دغه وس مطابق دغې هغه ټیم سره هغه کارونه هغې کړي دي که سکولونو ته وګورئ که واټر سپلایانې دي مختلف کارونه دي هغه د وس مطابق هغې کړي دي نو که هر سړی دا منتخب شي چې هغه ایم پی ای یا ایم این ای منتخب شي یا لوکل کونسل یا ممبر یو منتخب شي نو د هغه خامخا د هغه خواهش دی د هغه دغه غواړي چې ما د خپل علاقې له سهولت ورکړلی ما په دې علاقه باندې خپل کار وکړي نو چونکې هغه په 1970 کې مونږ الیکشن وبېده نواز خان شو هغه هم خدا هغه د بار خدا یو غټه علاقه وه هغه هم د خپل د وس مطابق کار کړی دی بلې شوي دي خو لنډه دا چې کله د 1985 کې الیکشن وشو غیر پارټۍ او غیر جماعتي الیکشن وشو نو د هغې د وجې نه د سیاست رخ بدل شو چونکې هغه د ضیاء الحق دور و هغې ثوابدید فن اختیار کړ چې هغې سره هغه اختیار کړ نو خلکو ډېر کارونه پکې راغلل یونیسف والا شتل بل شل مختلف سکیمونه دي هغه وخت کې ترن خان ایم پی و هغه سیاست خو خپل ځای کې دی خو د بټګرام د ضلعې د ترقۍ لحاظ سره به خبرو جی جی بالکل سیاسي مخالفت په خپل ځای کې کوو او دیو او بیا به مو انشاءالله جی جی بالکل خو که د ترقیاتي بنیاد سره کړي ټیک ده چې هغه ایم پی ای جوړو نو هغه وخت کې ډېر فنډونه و ډېر کارونه هغه سکولونه هم جوړ کړي دي روډونه هم وختلي دي واټر سپلایان هم کړي دي خو یو خبره به پکې دا وکړم چې هغه لږ سوچ نه دی کړی هغه د هغه سیاست د تجارت جوړ کړو په هغه تجارت باندې د خلکو خوشحالو دپاره هغه سکولونه نظر کړل چې کوم ځای کې زیاته آبادي وه یا کوم ځای کې دغه وه نو هغې له لږه توجه ور نه کړله خو صرف د هغه ووټ سوچ وکړو په هغې باندې هغه سکولونه که تاسو وګورئ زموږ په دې بټګرام کې ټولو نه غټ یونین کونسل بټګرام دی بیا اجمیره یونین کونسل دی که د دغه نسبت دغسې نور دي د دې واخلو کوزه بانډه وګورو نو کم از کم زما په خیال 78 سکولونه دي بس که دغسې راشي د باڼې یونین کونسل ته راشو 32 سکولونه دي بس کاچبرې ته راشي په دې یونین کونسل کې به زما په خیال د یونین کونسل خبره تا ته اوس که زموږ دغسې پاګوړی ده چپرګام دی اجمیره ده د دې نسبت وګوره دا ډېره آبادي ده خو په هغه نسبت باندې ده دلته توجه نه ده ورکړې د دغسې د پراپر بټګرام دی په دې کې لکه که هغه سکولونه دي که هغه زاړه زموږ په دې کې د بټګرام پرایمري سکول یو ورغښوړی کې دی یو کوړی کې داسې لږ سکولونه دي خو دې غاړه ته هغې توجه نه ده ورکړې ولې چې د هغه هم لالچ پیدا شو چې یاره سیاسي بنیادونو باندې او سیاسي فنډونه هغه غاړه ته راغلل نو هغه چې مختلف طریقو سره هغه استعمال خو په دې نسبت نه خو کار ضرور شوی دی د بټګرام ترقیاتي کارونه چې کوم دي په دې نه داسې فیل پټ باندې نه دی چې دا پټ دا کړی د سیاست په خپل ځای کې کوو خو دا ترقیاتي کارونه چې کوم دي دا شوي دي که دغسې دا زموږ په دې دیشانو حلقه باندې وګورئ هلته هم شوي دي خلکو له یې ورکړي دي سکولونه هم دي دغه دي نو هغه یو سلسله وه چلېدله په 2002 کې الله پاک موږ له بیا موقع راکړه د یاس خان دورو زموږ مشر ورو ایم پی او منسټر پاتې شو هغه هم خپل په هغه ته وګوري څومره پورې د روډونه دي بنیادي نو هغې باندې هغه ډېر کار کړی دی زموږ داسې حلقې دي چې کوم ځای ته نو که په دا بندره دی په پنجګول کې دي نیمه کایمنې دي د دیشانو هغې باندې دي که د ټیکرۍ په نیمه کایمنې دي زموږ که د پنجګیرال په نیمه کایمنې دي که د خارخیل په نیمه کایمنې دي الحمدلله دا زه اوس هم دغه کولی شم چې دا سکولونه شوي دي لکه لیلی شام شو بل شو دا روډونه شوي دي ترقیاتونه شوي دي د سکولونو حوالې سره چونکې بیا لږ د پرایمري سکولونو دي اپګریډ سکولونه ډېر شوي دي په مطلب پاګوړی شوه چپرګام شو اجمیره شو مختلف که دغه د ګرلز دي او که میډل دي الحمدلله هغه اوس هم شته اپګریډ شوي دي دا ترقیاتي کارونه چې کوم دي هغه شوي دي دا نه دي شوي اوس په دغه لحاظ سره که ته زموږ بیا مالداره دی ایم این ای دی ایوب خان علي هغه هم خپل د وس مطابق کړي دي چا کم چا زیات خو څه شوي دي
بیا په 2002 کې که مالداره دی زمونږ قاري صاحب دی MNA صاحب جی جی هغه هم تاسو ګوره هغه هم خپل وس مطابق کار کوم چې دی هغه دی هغه کړی دی جی جی نو دا هر یو سړی چې دغه جوړیږي یا خلک هغه لګي نو هغه کې بس قابلیت یې کنه ٹھیک شو هغه کې بس شي یې کنه دا خلک ګوډ ورګي چې خو نه ورګي کنه بالکل هغه کې بس خدمت دي څه خصوصیات به بګي هغه به ورګي نو هغه ته یې کې نو هغه خپل مطابق چې کوم کارونه الحمدلله قاری شي وو کړی زمونږ او د جمعیت مالدار هغه وخت به جمعیت کې نو هغه مطابق زمونږ هغه کار د په صوبه کې حکومت نو ښه کارونه شوي دي الحمدلله موجوده سیاست چې کوم دی د دې کم ډګر باندې لکه موجوده سیاست خو زه به د موجوده سیاست لحاظ سره دا وایم چې دا یو د ماشاءالله د ماشاءالله د ماشاءالله سیاست نشته جمهوریت نشته دلته اوس چې کوم شکل ولا ورکړی دی نو دا خو شیخ ماته ښکاري په دې کې خو تبدیلي نشي چې یو سړی خپل دغه نشي کولی ګورنمنټ په خپل په مرضی نه چلیږي د بل سړي دغه کېږي نو تاسو ګوره په هر ځای کې کوم خلک دی هغه ناست دي مستقبل کې د کوم نظر سره ګوري نو مستقبل کې خو ما د دې څه وجود نه ښکاري وجود نه ښکاري وجود هیڅ وجود نن نواز شریف ناستونه نواز شریف دغه مو هغه دغه خبره کوي چې وي دا ملک دی او دا د آزاد وي او آزادۍ سره دی دا چلیږي جی هغه سره اختیار نو هغه اختیار دی وجه نه هغه جیلو خور ان شاء الله تعالی مسلم لیگ مضبوط دی او مضبوط ان شاء الله یو سوال دی کې دا جوړیږي چې راتلونکي اتحاد تاسو یو خو د کور تاسو باهمي اختلافات او آیا راتلونکي اتحاد چې کوم دی دا تاسو جمعیت علماء اسلام سره کې دي شي نو خبره دا چې راتلونکي اتحاد چې کوم زمون خو چې مخکې د ځلما الیکشن بیللې دي زه د عوام ډیر زیات مشکور یم جی او عوام ما سره وفا هم کړې ده زما مرګرو ما سره وفا ډیره کړې ده الان کې په یک سر باندې 11-12 غوټه غستل ډیره لویه خبره ده بالکل او ما که الیکشن بیللې دي ما خو د خپل د کور د اختلاف ته وجه نه بیللې دي که ته اوس هم نور ټول دغه کې او زما ووټ او زما ترزوی چې زموږ مشر هغه ولاړ دی دا وټونه ته یو ځای کې او د بټاګرام یونین کونسل ان شاء الله تعالی ما بیا هغه 14-15-16 هزار ووټ هغسې دي بالکل چې هغه نه چې کوم زما ډلې ووټ ګډوډ شي راګډ شي نو ان شاء الله تعالی هغه به راتلونکي لا د داسې نه اپوزیشن به ان شاء الله بیا هم جوړي ما دا ګراوند هم نه دی پرېښی زه په هغې کې لبېږم ملګري تپوس کوو که د هغه څه تاڼه راغله هغه هم کوو که د هغه مسلې خو ډېرې مسلې داسې جوړې شي الحمدلله چې هغه د تاڼو نه مونږ کېږو که مالداره تلي په هغه تاڼو نه بار بار خدای پاک خلاصې کړي مونږ په هغه وخت باندې خپل ملګري ته رسو د هغه ملګري هغه خدمت کوو د هغه ضرورتو مطابق نو مونږ خو سیاست روان دی ګیس چې دی دا تقریبا بډاګرام ته چې دی نږدې بټول کې دی غالبا 25 کیلومتر یا 30 کیلومتر لري دي اوس په دا بډان تاولونه کې دی نو اوس خو په کار دا چې دغه ګورنمنټ ته هم پته ده چې هغې خو چېرته خپل هغه منصوبه نه کړه او ان شاء الله تعالی په مستقبل کې به د مسلم لیگ حکومت جوړېږي او ان شاء الله تعالی دا ګیس په خدای حکومت ته منظوري کړي دا به بټاګرام ته راځي دو کې سن 1998 کې میاں نواز شریف دا پاغوړې مخې چې کالج دی هغې کې دا وعده کړې وه چې ګیس به زه تاسو له کوم او ټي وي چې کوم دی دا پی ټي وي بوسټر به کوم هغه خو لګي د ګیس اوسه پرونه لګي ګیس په ان شاء الله دا نواز شریف په الله وزیر اعظم کوي او دا به بټاګرام ته راځي دا خواهش په الله پوره کوي ٹھیک ہے جی سی پیک په افتتاح باندې نن سبا ډېر شور وغول دی سو کوئی بھئی دا چې کله بند شي نو بھئی دا عوام دا پر کولاو کې بیا غي من کریډټ چلیږي نو آیا د سی پیک پاک لمن څه ور د سی پیک پاک له وزتا دا وایم چې ګوره دا بلډینګ چې خېږي دا د بنیاد د خېږي نه بره نه راکوي بنیاد نه چې بنیاد د راخېږي په 2015 کې 14 کې په هر ویلو کې یو درسو او ان د ریکارډ درته وایم ٹھیک شو جی چې ان شاء الله کنه نه پوری سیاست کړی د 3 کال مې په سیاست سوچته ٹھیک شو ان شاء الله څوک دا نشي ویلي چې دا د دروغ سیاست کوي ٹھیک شو یو مرګري راغلی هغه ته مې صفه خبره کړې بیا به موږ که خپګيږي او که خوشاليږي بناوټي سیاست باندې کوو ٹھیک شو جی مداریان بزان نه جوړو صحیح صحیح خبره وکړو ٹھیک په 2014 کې په 15 د تاغه ګوره د نواز شریف جلسه کولاو په میډیا باندې ٹھیک شو جی وګوره چې هغه په هغه ځای کې اعلان کړی چې د هاویلونه تاکوټ بټاګرام تاکوټ پورې به زما اعلان وکړ ایکسپریس وے اعلان وکړ ٹھیک شو جی چونکې هغه داسې سړی و چې هغه موږ دلته وی چې یاره زه داسې نه کوم هغه ډېر واده پوخ سړی دی
ٹھیک او شو چې کوم کار وی به وي هغه به بیا کوو ٹھیک شو په دې باندې باقاعده چې کله پیسې وي هغه دې کې مونږ ته کېناستل وي چې وروره داسې چل دی چې دا پیسې دي د ایشین ډیولپمنټ بینک پیسې 1000 موټر وې دپاره ٹھیک شو دا مهیلو ته نه رسي جی جی نو زه دا تاسو له څوک هم خو بهرحال سردار صاحب او زیاتر به زه کپټن صفدر شکریہ ادا کوم جی جی چې هغه پکې دې کې ډېر زور لګولی دی ډېر زور پکې هغه لګولی دی او هغې باندې چې کله د سی پی ایف معاهده وشوه اولنی شی چې کوم دی د نواز شریف معاهده دا وه او هغې کته د 1000 موټروې راځي نو هغه شپږ لاینه موټروې هغه د اویلو نه مخکې ختمېږي ٹھیک شو او د هغې نه مخکې بیا چې کله د اویلو انټر چینل ته راځي ته وګوره دا سینګل دی جی بالکل سینګل دی نو د هغه خبره دروغ نه وه بیا بټګرام پورې دا ډبل روی و ٹھیک شو جی 4 لاینو مانسیري ته هغه راورسېده او د مانسیري نه هغه مخکې د دغه ګورنمنټ سنګل لاین 2 لاین اوس نن په سی پی ایف باندې هر راځي کولور خو څه خبره نه ده دا جوړ شو هم کولاوي کولور ده هغه خامخا چې اوس کولاو شو په هغې باندې هم مسله ده جی څوک چې نو د بټګرام او دا تاکوټ څه دي خو که ته وګورې دلته لیکلي دي مانسیری هم لیکلي ده ابټاباد هم لیکلي او په ډېر غټ په دې بورډ باندې لیکلي بټګرام بډګرام هم لیکل نندیاړ بډګرام هم نو چې لیکل اوس مخکې راځي نو هغه به پکې د بټل نوم هم راځي هغه به پکې بل راځي نو هر یو کلي سره بورډ لګېدلی دی نو د دې اختتام سړی چې شروع کېږي اختتام نو هغه لیکي که نه که موږ دلته دا لیک روډونه جوړو خلکو له یو سړي له سکیم کورونه کوو نو موږ د هغه ځای نه شروع کړي چې پاغوړي سے جبړي تک چبڑی تک بالکل صحیح شو بالکل جاپان پولیس سے اوغوزبانډا اوزبانډا تک ٹھیک شو ته اخر د بیس کې پکې بیا ولې بیا خو پکې بیس کې نور د کلی دی هغه پکې پاتې شته لازم ہے مشهور ځای لیکل کیږي مشهور دي چې تاکو کومه ټنل خبره پورې مشهور نه مشهور پورې نه ده اولنی او اخرنی لیکل کیږي جی جی بالکل اصول دي ها موجوده حکومت چې کوم دی اوس داسې ویلي شو چې اختر پسې به مولانا صاحب خپل احتجاجي درنه وباسي او د دې حکومت خاتمه چې د هغه به کیږي دا ممکن ده دا خدا سي ده چې دا د اسټابلیشمنت کار دی او د پاکستان بلکې پرې د چې په دې دنیا کې ټول چې څومره ګورنمنت چلیږي نو دا د ادارو مطابق چلیږي او د هغه دغه کیږي جی نو دا د هاي لیول خبرې دي چې څنګه حالات روان دي او وینو چې د شي جوشي بډګرام کې مخکې د سیاست منظرنامه بدله وه اوس دې وخت کې تعصب دی او یو بل نه ډېر رټ نفرت دی په یو بل باندې جملې ویل کېږي تعصبات چې داخلي او هر طرف نه دغه اوازونه خېږي لکه عدم استحکام د بډګرام په دې سیاست کې شروع دی آیا د دې تدارک به څنګه کېږي مطلب دا به ختمي کې څنګه خلک به سیاسي اختلاف او ذاتي اختلاف کې فرق څنګه کوي ګوره بټګرام خو داسې دی چې دا ډېره یو ورکوټې غوندې ځېله ده او بیا په دوو تحصیلونو باندې دا تقسیم شوې ده چې رشوه یا دغسې شو هغه خلک چا سره هغه پرسنل یا هغه ذاتي د ابا او اجداد نه هغه تعلق نشته دلته چې کوم دي دا ټول محدود خلک دي هر یو سړی خپل هغه باندې کړي یو عزتمن سیاست و او زه به تاته به دې کې وایم ګوره چې کله یو سړی خدمت کوي یو طریقې سره ته به د خلکو هغه راخلي نو سیاست دا شی نه دی چې دا په کنځلو باندې کېږي دا به د خلکو خدمت کوي د خلکو سره به اخلاق کوي په هغه اخلاق به سیاست ګټي بالکل ها بل یو سوال دی کې دا راځي چې اکثر خانانو باره کې دا راځي چې دوی قاتلانو ته پناه ورکوي رازدانانو ته او داسې او دویمه خبر انتهایی اهم دا چې دوی هر کلي کې خپل خاص کسان ساتلي خپله ډله جنبه پالي نور خلکو ته سړ ګوري دې حوالې سره ګوره خبره دې کې دا ده چې دا خو ما زما یو خو بس قاتلان دي که چېرته دلته یو سړی ودرېدي دي جی 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 دې خان ساتلي د کینولو دې په بس ټیک شو یو سړی سره چرته وکړه اوس یو سړی دی هغه خپل په کلي کې دی هغه یا په ځمکه باندې جګړه ده رور سره یا د ترجوي سره یا نور داسې مسایل دي دا خو په پښتنو کې شته که نه دا به ته منې که نه منې نو په دې باندې یو جګړه کېږي هغه سړی د ماله سار ووټ راکوي هغه د ماله مطلب ده د په پولینګ کې ځان وژني هغه د په هغه علاقې کې د ماله دغه کوي نو زه به هغه له تحفظ نه ورکوم زه به هغه نه کینوم
خو په اصولو به یې کینوم که نه جی چې هغه له به زه تحفظ ورکوم هغه ته به یم که تا غلط کار کړی دی هغه به زه خپل ځای کې مایله کوم چې تا دا غلط کار کړی دی په دې باندې بیا به هغه مخکې کس پسې ځم که زما هغه نه مني چې بي د سړی کینولې د پښتو په رواج باندې ګورم زه به د هغه له څوک ګورم زه به د هغې هغه راجینامه کوم زه د هغې نو موږ خو دا کار کړی دی اکثر دا خبره ویل کېږي چې بډګرام کې سیاست چې کوم دی دا مطلب لکه خانانو له سپورټ په دې باندې کې چې سربدا خان مارا تانا تحصیل کې پکارېږي دا روایتي سیاست بدلیدل پکار دي ګوره که دا سیاست روایتي سیاست بدل شو جی زه به هم یو پارټۍ سره تعلق ساتم جمعیت سره به ساتم مسلم لیگ سره به ساتم ENP سره به ساتم پیپلز پارټي سره به ساتم زما په دې ژوند کې به دومره کړاو نه زه به دومره لړزېږم نه جی زه چې اوس مال یو سړی راځي هغه د شپې 12 بجې راځي زما هغه ته ور مطلب را دی نه دی که زه نه پاسم هغه ما ته سهار وي چې ته ما نه پاسېدلی نه جی او انشاءالله الحمدلله په دې رایو باندې یا تجاور د خلک به اوري ما جی جی هغې به ګوري هغې دغه احساس نشته اوس که هغه سره ما ظلم کړي نو هغه زما خوا ته راځي دا خو ما کره خو څوک نه خوري دا خلک خو خپل خواهش نه راځي مونږ خو چا سره زور نه دی کړی اوس که دا چانه نه برداشت کېږي نو زه خو هغې ته دا نه شم ویلی ډله جنبه خلک اکثر دا وایي چې هر خان خپل کلي کې خاص کسان دي بس هغو له نوازي مثلا ما پاګوړی کې سکول کړی دی دا د چا سهولت دی یا ما یو روډ کړی دی دا د چا سهولت شو که یو سړي له مالداره د نوکري شو دا د خلکو تاسو د سکول وضاحت وکړئ چې دا میډل نه هائی کړی دی تاسو د انشاءالله تعالی په 2004 کې د پنځ کې د پاګوړی سکول د میډل نه هائی شوی دی دا د ایاز خان په دور کې شوی دی هغه هم کړی بډګرام د پاره ټیکنیکل کالج او د هغې نه علاوه نرسنګ کالج یا یونیورسټي کیمپس تاسو په خپل 2013 کې دې لپاره کوشش کړی دی په 2013 کې الحمدلله چې کله زه شم نو د یونیورسټي کیمپس مسله چې کومه وه دا د گورنر مهتاب 2015 غالبا 14 جی په دې کې ما دا سټرګل شروع ٹھیک شو او اپلیکیشن وکړو هغه کې باقاعده هغه لیټر جوړ شو یونیورسټۍ ته راغلل په دې سینډیکیټ په هغه میټینګونو کې هر څه هغه وشلل مهتاب صاحب د هغې اپروول ورکړ ٹھیک چونکې هغې د بیا بلډینګ مسله وه او موږ هغه بلډینګ چې دی زبانډه کې کړی یا هغه خالي بلډینګ و هغې دپاره موږ په هغه اپلیکیشن کې هم لیکلي وو هر څومره هغه ټول په هغه لیټر کې هغه هر چونکې بیا په هغې کې هغه مسله راووتله چېرې دا سکل ډیولپمنټ سنټر دا یونیورسټۍ ته نشي دا بلډینګ موږ نشو نو هغه هغې رانه کړ زمونږ پکې بیا مطلب دا دی چې کوم دا جوړ کړ یو سیاسي لیول ته راغله پکار دا ده چې موږ هر شي سیاست ته نه بوځو موږ که څوک مطلب دا دی په اقتدار کې دی د هغه پکار دا ده چې هغه د ضلعي ترقي کوي د تحصیل ترقي کوي د هغې سره د هغې حمایت موږ له پکار دی نو موږ هغه کار چې کوو هغه وشو بیا هغه دی نه که بیا د ګورنمنټ ګرلز کالج موږ اپلیکې ورکړو چې راغله دې له باقاعده ټیم راغی خو حتی لنډه زه تا ته دا ووایم چې هغه یونیورسټي هغه کیمپس د دغه سیاسي مخالفت د وجې نه د مخالفو د وجې نه هغه لږ 2 کاله لیټ شوه نن الحمدلله زه شکر وباسم چې هغه یونیورسټي کیمپس دغه شو سټارټ دی او کسان پکې هم دي لږ خبره ده کې د یونیورسټي کیمپس تاسو په دور کې 2013 2018 پورې تاسو سټرګل دی په دې باندې تاسو بالکل سټرګل دی چې کوم کار لګه ما خدا ته و چې چا یو کار کړی لکه دا زه دغه ځکه سیاست کوم انشاءالله تعالی که یو کار مې کړي زه به یم کړی چې نه مې دی کړی هغه نه که زما مخالف واله کړي او د هغه د بډګرام دپاره د ترقۍ هغه راغله زه هغه ته ویري کوډ ویم باقاعده د پبلک سروس کمیشن سره په هغې میټینګ شوی دی بیا په هغې کې هغه زون چې دی زون 6 نه هغه زون 7 ته تللی دی صرف یو نوټیفیکیشن ته پاتې دی دې کې تاج محمد ترن صاحب مخالفینو په دې باندې شوکت یوسفزۍ څخه میټینګ له تلو شاملې کسانو ټولو دې کې بیا هغو زون 6 لپاره آواز اوچت کړی لیکن هلته تاج محمد ترن صاحب د طرف نه نوټیفیکیشن جاري شو چې موږ 7 لپاره چې تقریبا کړی دا نه ده دا لکه دا دغه شوی دی دا د هغه دور نه شوی دی په دې باندې میټینګ شوی نو ما په دغه کې یو ځل مخکې دې باندې ما وضاحت کړی چې ما د MPS صاحب ته وویل چې دا زون 6 نه دی دا زون 7 دی
دا ځون سیونلی ان د ریکارډ په خبره کوو خو صرف دومره ده چې د روز صرف هغه نوټیفیکیشن ته پاتې او د دین هغه نوټیفیکیشن ونه شي نن چې به دغه نوټیفیکیشن وشي نو زمونږ بچو به دغه ده 2013 کې ستاسو پی ټی آئی په کې پی کې حکومت او ستاسو په مرکز کې قاری محمد یوسف صاحب ستاسو اتحادی وو لیکن خلق دا وی چې بای دغه چې کوم دی دا امیر مقام پر صوت کې کارونه به کو نور کارونه مختلف قسم کارونه کو برای راست وزیر اعظم بوت په بډګرام کې دوی چې بای دمره غټ د نواز شریف د مغټ کارونه وکول وزیر اعظم نو په دې بډګرام کې دوی توجه ولې ورنکړه بټګرام داسې چلو چې هغه غریب خو چا پرېښی نه دی نواز شریف سوړ ساته جی چې هغه سوړ شوي دی نو درنې وي دغه وي الحمدلله زمان هغه ته د بټګرام دعوت هم ورکړی جی چونکې هغه موږ سره یکم جون هغه ایښی چې د دې نه پس به زه بټګرام ته ځم جی او د بټګرام دوره وه هغه د هغه خپل خواهش و چې زه څومره دا پسمانده ځیلي دي موږ زه دې ته ځم ټیک شو نو دا یې موږ سره مطلب د هغه اګریمنټ کړی چې زه به ځم خو چونکې هغه بیمار شو چې هغه د هغه بیمار شو نو د هغه د بیمارۍ د وجې نه هغه بیا لاړ هغه هارټ مسله یې وه هغه یې تېره کړله چې واپس راغی نو بیا خو هغه ته داسې موقع نه وه چې هغه له چا په ځای باندې پرېښي و هغه راغلی وی پر سکونه وی هغه دغه کړی وي نو هغه خو ټوټل راووت نو د حکومت ته پیچیدګي کېدای شي که عوام خو چې راووت نو د هغې د زور خو څوک شته نه ټیک شو د هغې خو شته نه او کوم حالات چې را روان دي جی نو ته به یې پخپله ګورې دي شاید پخپله برې نه دي دي سره نور څوک باندې طریقه کار نشته چې ردي ګوره بل چلیږي په معاشیت باندې انډسټري زمونږ هغه بند شو جی کارخانې په کراچۍ کې وګوره خلکو ته دغه شلل سکول بندل سکولونه نه وګوره د امر خو د خدای په لاس کې دی جی جی بالکل چې کوم انسان مړي دی به بچ کی نشي بچ ولې نه پرې سکول ته بالکل ته چې سکول ته مالدار دی او د خلک په دې بازار کې نه ګرځي دا صرف په جمعات کې او په سکول کې دا شی باندې ګورنمنت ورته وی چې ارتګرل ډرامې ګوري او د سر جهاد زده ماشم بجې چې ګوند یې ختم چل جهاد چې څوک کوي کنه هغه بیا ما تا ته نه ګوري ټیک شو هغه به کوي هغه د اسلام خپل یو جذبه ده هغه د هغې باندې دغه نشي ټیک شو تاسو سوال د بډګرام د بډګرام د بجلی حوالې سره دی خبره ده چې یو خو لوډ شیډینګ زیات دی بل وولټیج هم ډېر کم دی تاسو په دې کې څه قدم پورته کړ دی اجتماعي میټینګونه کړي دي دیکھو زمان عوام اعتماد کې اگست دی چې سو یا دو بل عوام بل نه ورکوي واډا والا دا الزام لګي چې دو بل نه ورکوي او عوام دا وایي چې دو ریډینګ نه کوي نو دې حوالې سره تاسو اجتماعي میټینګونه شي یا د ګرځېدلې په دې کې زموږ ډېر میټینګونه مخکې شوي کله زمون د دې ناکامۍ وجه څه ده ته دې بیم تا دا بنیادي خیم او دا ما مخکې هم ویلي دي اوس یې هم ویم بنیادي وجه دا ده په دې باندې زموږ میټینګونه شي او دا ټول میټینګونه چې څه دی کېږي دا براینا حقیقت څوک نه وایي مخلصتیا نه ده مخلصتیا په څه شي کې نشته هر یو سړی راباسي په بجلی باندې خپل سیاست چمکاوي هغه کوي حقیقت د دې داس چلې مطلب دا چې هر سړی پوزه توره وي زینګره ما اوس ته دکاندار یې صحیح شو ستا په دکان کې مال پروت دی ته دغه مال نه ودار ورکوه او واپس دی هغې نه مطلب د ریکوري نه کېږي نو ستا دا دکان به یې که ختمېږي یوه که دکان به ختمېږي ماله د دې جواب راکړه چې دکان ختمېږي دغه د بجلی حساب د دکاندارۍ دی دا بجلی موږ خلک بل نه ورکوو موږ پسې هغه یونټي د بجلی والو کمزوري دا ده که ایس ډي او دی که لایمین دی که اکسین دی که ای سی دی د هغې نه تپوس کېږي چې پیسې څه مالداره دي څه شوې خو زمونږ کم از کم په بډګرام ډسټرکټ دی دې باندې مالداره د میاشتې 30 लाख 40 लाख 50 लाख روپۍ بل راغی او ریکوري چې په دې کې کوم د الله پاک نه یېرېږي هغه خلک بل داخلي نو هغه بل چې خپل هغه داخل کی چې 10 لک ریکوري وشو او خرچه دې په مالدار د صالح 50 لک راځي په 50 تو کې 10 مالدار وصول شي دا صالح به کوم دې نه راړي نو هغه مون په شاته په کاغذونو کې د بیلونه چي
یونټي اچي من دا مسله ده دا لکه مطلب دا دی چې دا میټینګونه په یو ځای کې پکارو یا د عوام په اعتماد کې اخیستل پکارو دو پسې کلو ته تلل پکارو جرګې پکارو چې یاره دا مسله ده تاسو به اول بل ورکوه چې یاره دا عوام تاسو اعتماد کې اخیستی وي داسې چا قدم دې سره ګوره دا خو د ګوره دا د عوام داسې جدا ګوره دا د عوام خبره خو دا خو د سړي د ذات خبره ده زه بجلی سیزم ته سیزې بل سیزې د عوام خبره چې ته کومه کوې لکه اوس د ابټاباد کې عوام نه دي په مانسره کې نه دي اوس زه د بډګرام اوسېدونکی یم زه چې په ابټاباد کې پاتې کېږم زه ټیک ټاک بیل ورکوم او په بډګرام کې نه ورکوم نو زه به دا شی برداشت کوم که نه دا چې میټرې کومې دي دا یې ارزانې کړې وي خلکو ته یې لګولې یو سړي باندې ریټ هم دومره های شوي دی چې د خلکو د برداشت نه دی هغه میټر څوک دي شي اخیستی بیا د هغه بیلونه چې کوم راځي په کلي کې زما میټر دی ستا میټر دی بل میټر دی یو سړي کونډه اچولې ده دغه ته ویلی شم چې ته کونډه بله کوه هغه وي دا ستا بیلي ده څوک چله جواب ورکولی شي د دې مین ګورنمنټ به د دې حال چې دی د ګورنمنټ سره دی عوام به ورسره تعاون کوي عوام به تعاون کوي ابدا والا مجبوره د څه نه دي یا خو دا د ضعیف خلک دی چې دو ریډینګ نه کوي یا چاته خپل کس ته نشي ویلی دا کونډه کوزه که یو بله خبره دا ده چې دو که کونډه ونسي خو بیا هم هغه ځای مشر او به ځانه څوک ګوري مشر به ځي هغه سفارسي به کوي دوی سره داسې دو څه بله لار اختیارولی شي یا فورس باندې یا څه نور څه قوت داسې ګوره دا ګوره دا یو داسې شی دی که نه چې په دې کې نه فورسز کار کولی شي د ګورنمنټ فورسز دومره فوجیانې څه وخت کې راغلي وي چا کنټرول کړه دا کنټرول کېږي نه دا صرف او صرف د انسان د ضمیر خبره ده یا دغه د وس په بېواسۍ باندې سړی بجلي سیزي پنځلس کاله وشو جي پنځلس کاله وشو تر اوسه پورې دا مسله حل نه شوه دا د اختر ګرمي وه ما وه اختر ورځې دي په دې کې هم بجلي که پرېښېده نو کم ولټیج 40-50 ولټیج ځکه د دې زه په دې بجلۍ کې زمونږ خو سره روزمره کار دی هر چا سره ځو بجلی والا پسې وځو بل پسې وځو دا ولټیج چې دي کم پرېږدي نو دوی د ګریډ نه کم پرېږدي اوس که هغه فل پرېږدي نو هغه میټر زیات چلېږي دوی په هغه شي باندې ډېر مالدار دی چې هغه ډیم راولي نو هغې باندې ستا فرج نه لګي ستا په هغې باندې پکې نه لګي مختلف څیزونه چې کوم دي هغه په هغې باندې استري ستا هغه نه لګي نو هغه هلته هغه میټر کم چوري که نه او 17-18 غنټې لوډ شیډینګ کوي نو هغه کېږي اوس د دې حل څه دی دپاره تاسو د دې مین حل دا دی چې د ګورنمنټ ته د میټر ریټ کم کړي او چې کوم مطلب د اکچوال بل خلکو پسې جګ راغلي دي جی جی یو سړي میټر دی یو سړي سره نه میټر نشته نو په هوا کې دې شي نه شي دغه میټر والو سره ریاتو یو سړي باندې 1,00,000 روپۍ بل دی د هغه د یونټ هغه بل جمع کړی دی هغه پسې هغه زیات شي دی هغه میټر دی چک شي دغه نه د جرمانی معاف شي دغه د مطابق دغه پیسې جمع کړي بډګرام ځوانانو ته څه پیغام زه د بډګرام ځوانانو ته دا کومه زموږ ډېر یو ښایسته ماحول دی د بډګرام سیاست ډېر ښکلی سیاست دی او زه د نوي ځوانانو ته دا سوال کوم چې وروره د فیسبوک په ټولې دنیا کې شته خو چې کوم په بډګرام کې خلکو د دې نه اخیستې د اعلان کې په دې کې ښه خبرې هم شته بدې خبرې هم شته خو یو لحاظ سره به وګورو چې ډېر ګنده هم دی ښه هم دی دواړو طرفه یې پکې شته خو د لاس ته ګوري چې یو غړ ته ګوري که بلې غړ ته ګوري یو ته بد نشي ویلی که نه نو خبره دا ده زما دې ته یو دا ګزارش دی چې وروره د دې نه مخکې دلته ډېر ښه ماحول تېروتی دي اوس دې نوي نسل ته کومه چې بی تاسو که یو کس وینا وکړي چې دا پلانکې سړی داسې دی دې سړي سره چرتې مه کښېنئ میلاو شئ که د سړی بد اخلاقه وي یا یو د کلي یو مشر وي هغه کې څه داسې عیب وي نو تاسو هغه بیان کړئ او تحقیق وکړئ نو د هغې نه پس که مالداره سوشل میډیا ورته زه دا ګزارش کوم اکثر چې څوک دا فیسبوک میلاوي سړی دا تصدیق وکړه یا د پردي د ذات مسلې شوي د خلکو دشمنیانې دي یا څیزونه دي د خلکو نه دغه څیزونو ته لږونه ګزارش کوئ چې دا ونه کوي د خلکو فساد جوړې کوي د فساد دې سره د خلکو بېعزتي کېږي که الله پاک وایي چې یو سړي مطلب چا باندې پرده واچول زه به په هغه باندې لس پردې واچوم نو که انسان داسې د بېعزتۍ یو خبره کړي یا دغه کړي نو هغه ټیک ده که څه ځای کې ظلم یې کړي یا زیاتې کړي ټیک ده موږ به ټول هغه سره ملګري یو هر څه به کړو زما دې ته دا پیغام جزاکم الله خیر داؤ جی جناب نوابزادہ ولی محمد خان سے چې سابقه MP او 2013 نه تر 18 پورې او تاسو د دوی خبرې واورېدلې دې خبرو سره اتفاق کېدی شي اختلاف کېدی شي
لیکن د چا ذاتیات چیړل یا مطلب بالغیب خبرې کول یو خبره افوا پیلاو کی بیا غ سکرین شاټ اغستل بیا غ من خپل لاندې چې دی بالکل اوباش قسم الفاظ لیکل دا مناسب نه دي. سیاسی اختلاف په خپل ځای باندې دی اغیلا ذاتی اختلاف ورکول یا چې دلته یو ځای کې فوتګي وشي او هغه وایرل کول هغه من چغې جلول د عدالت نه مخکې د قانون نه مخکې هغه من چې دی خپل چې دی فیسبوک چمکاول دا خبره مناسب نه ده. د بډرام سیاست ډیر معتدل سیاست پاتې شوی دی. تاسو به اندازه لګوري چې فاټا وزیرستان باجوړ سمره چې پښتون بیلټو هغه باندې اپریشن شوی دی لیکن بډګرام داسې یو علاقه وا چې دی کې اپریشن نه دی شوی ځکه دا خلک ډیر سنجیده د دې مشران د سر چکم سرکاري نیم سرکاري او غیر سرکاري سم امر ده دو ډیر شایستګي سره یو نرم مزاجي سره دا خپل ډیسټریکټ بډرام چې دا بچ کړ دی. الحمدلله مونږ یو مکتبه د یوې عقیده والا خلق یو رونه یو نو موږ اختلاف سیاسي پکار دی لپاره تعمیر لپاره تخریب اختلاف چې کوم دی دا فساد دی دا شر دی د نمونه چې دی هغه اختلاف پکار اجتناب پکار دی. د دې ویډیو مقصد به دا دی چې زموږ په نوجوان طبقه کې کوم چې فیسبوک سوشل میډیا استعمالي یا د غینې علاوه زموږ چې څومره نوجوان طبقه دا مشران خو ټیک دا شایسته دي قابل دي سمجھدار دي او خبر او غور فکر لیکن زموږ دا نوجوان طبقه چې دا جذباتیت طرف ته روان دي د دوی په خدمت کې د دې ویډیوګانو مقصد دا دی چې دوی خپل د مشرانو نسیزده کی د خپل مشرانو ووري د دوی سیاسي پرواز څنګه دوی کوشش کړ دي دوی څنګه سیاسي اختلاف کړ دي لیکن مطلب دا چې تذلیل نه دکړي دغه څه چې دی مطلب موږ د حواله سره کوشش وکړو. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمۃ